زما محترم و قدرمنو مشرانو مسلمانانو، الله رب العزت احسانات کړي دي، هر یوې میاشت له یو فضیلت ورکړی دی. کال کې 12 میاشتې دي، اوس چې کومه را روان میاشت ده هغې ته موږ پښتانه خلک د غټ اختر میاشت وایو. د غټ اختر میاشت چې ده دا ډیره مبارکه میاشت ده او ډیر لوی فضیلت ورته حاصل دی، ځکه چې په دې میاشت کې په 9 تاریخ عرفه ده، د هغې ځان له لوی فضیلت دی، او بیا په 10 باندې یو ډیر لوی کار کیږي چې هغه قربانی ده چې زمونږ او ستاسو د کم نیکه ابراهیم علیه السلام چې دی هغه یو سنت ابراهیمی عمل دی او واجب ده، او د هغې نه مخکې په 9 عرفه باندې بیا چې دی عرفات چې کم حجیانی او د حجیانو حج تمامیږي نو د هغې ځان له فضیلت دی، حجیان هم هلته قرباني کوي په هغې مقام باندې. نو دا را روانه میاشت چې کومه ده 4 یا 3 ورځې بعد چې کومه راځي دا ډېره زیاته د فضیلتونو نه ډکه میاشت ده. الله رب العزت قرآن کې فرمایي والفجر وليال عشر، نو د فجر قسم خوري او د هغه 10 شپو قسم خوري. علماء کرام لیکي، امام مجاهد رحمت الله علیه او ابن عباس رضی الله عنه نه منقول دي چې د فجر نه مراد دا د غټ اختر د سحر دی. یوم النحر په کومه ورځ چې قرباني کیږي، او ولیال 10 لس شپونه د اختر نه مخکې چې دا کم شپې دي دا مراد دی، او د اختر هغې 10مه شپه شوه. نو دا شپې چې دي دا الله رب العزت ته ډېرې خوښې دي. او ابن عباس رضی الله عنه روایت نقل کوي، فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله ته د دې 10 ورځو کې نه په بلو نور ورځو کې یو عمل زیات خوښ نه دی. څومره چې په دې 10 ورځو کې یو نیک عمل بنده کوي دا چې الله ته څومره زیات خوښ دی، داسې بل یو عمل په نور ورځو کې الله ته خوښ ډېر نه دی. د دې پورې صحابه وفرمایل چې ولل جهاد فيه یا رسول الله، او جهاد هم افضل نه دی، دون فضیلت نه لري. وی او جهاد هم نه لري مگر هغه سړی الا رجل خرج بنفسه و ماله چې جهاد لاړو خپل ځان یې بوتلو او خپل مال دې ورسره هغه لاړو او بیا را واپس شو او دې کې ورسره یو څیز نه و، یعنی جان هم لاړو مال هم خپل قربان کو. د دغه سړی د دې ورځو د عبادت څه دی برابر کیدی شي. نو د دې ورځو چې موږ قدر وکړو، او دې میاشتې ته ذوالحج وایي، دا اوس چې کومه روانه ده دې ته ذیقعد وایي، او د دې نه پس چې کومه میاشت را روانه ده هغې ته ذوالحج وایي. پښتانه ورته د غټ اختر میاشت وایي. او بل یو صحابي رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې ورځو کې د الله بندگی دا د څوک کوي نو د نور ورځو نه الله ته زیاته محبوبه ده. او صیام یوم د یوې ورځې هغه روژه چې ده نو هغه الله رب العزت چې ده د ټول کال چې دی د روژو برابر کوي. او وی قیام د یوې شپې چې دی
د دې نو هغه چې د لیلة القدر د شپې برابر دی دا قیام چې الله پاک سو بندگی کوي او د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه نیسي نو ډېر زیات ثواب دی. او بل یو صحابي رضی الله عنه فرمایي چې دا ورځې الله رب العزت ته دا 10 ورځې د دې ډېر لوی قدر دی الله سره او ډېرې عظمت واله ورځې دي. او فرمایي مخکې فاکثروا فیها التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر، تاسو په دې کې سبحان الله ډېر وایئ او تحمید الحمدلله ډېر وایئ او تکبیر الله اکبر ډېر وایئ او تحلیل لا اله الا الله دا ډېر په کثرت سره ذکر کوئ د دې. نو په دې ورځو کې چې موږ د دې ذکر اهتمام او دا ورځې چې دی دې ته چې کوم فضیلت حاصل دی نو دا د حج د وجې چې حجیان حج کوي هلته او بل فضیلت ورته د دې وجې حاصل دی چې حجیانو باندې الله رب العزت هغه احکامات واجب کړي او لازم کړي دي چې کوم زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام د خپل اسماعیل علیه السلام په یاد کې کوم احکامات کړي چې صفا او مروه ده او شیطانان اشتل دي. ابراهیم علیه السلام دا په عراق کې اوسېدو په بابل کې نمرود د مقابله ته راووتو او هغه وی زم الہ یم بیا یې دته د اور منصوبه جوړه کړه. الله رب العزت د اور نه دی امن ورته ورکو او الله رب العزت اور ته حکم وکړو کونو بردن و سلاما یخشا او سلامتیا والا شه داسې مه یخېږه چې د یخنۍ نه څوک مړه کړي نه. ابراهیم علیه السلام ته داسې یخ شه چې دې سلامته پاتې شي. هغه اور چې د څومره مودونه هغه خشاک راوړو او څومره اوچوته پورې د هغې هغه غرغنډې او شغلې تلې او د څومره لرې نه دې ورخطا کو په یو ټال په یو جونګه کې او هغه اور الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته یخ کو سلامتیا والی کو. د ابراهیم علیه السلام بیبي و سارا بیبي دې اوس ډېرې قربانۍ کړې وي بچی یې نه و. بیا چې هلته کې صرف د ابراهیم علیه السلام سره د هغه وراره چې کوم لوط علیه السلام هغه ورسره ایمان راوړی بل چا ورسره ایمان نه و راوړی او یو یې دغه بیبي و سارا بیبي دا 2 کسانو. ابراهیم علیه السلام وی انی ذاهب الی ربی سیهدین د هغې عراق نه هجرت وکړو شام طرف ته را روان شو. چې کله شام طرف ته را روان و مخې ته یو بله واقعه راځي چې کم بل فرعونو د مصر یو بادشاه د هغه مخې ته راځي یو لوی واقعه د ځان له بیا ولا هغه خپله څه ده لور ورکوي د هغې نوم هاجره بیبي و. چې کله بیا راورسېدل او هجرت یې وکړو نو بیا الله رب العزت ورته حکم وکړو ځکه هاجره بیبي او سارا بیبي دا بن وې او د بنو خپل منځ کې اتفاق ډېر مشکل دی. علما لیکي عربی کې دې ته ذرم وایي ذره دې ته ذره د ضرر نه دی چې ډېر په کم دغه باندې دې اتفاق راځي. نو ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال وکړو هاجرې بیبي ورته ووی چې د الله نه سوال وکړه موږ له الله بچی راکړي رب هب لي من الصالحین. ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال وکړو فبشرناه بغلام حلیم نو وی موږ وله یو بردباره او عقلمند بچي بشارت ورکړو چې د هغه نوم اسماعیل علیه السلام
ابراهیم علیه السلام ته الله پاک ډیر زیات عمر کې اسماعیل علیه السلام زوی ورکو. بیا دی هجرت کو، الله ورته حکم وکړو چې بیت الله شریف ته لاړ شي. دی بیا د هغې ځای نه را روانو، هلته خپل دغه بیبیم پرېښوده او بچی هم یوازې پرېښودو، یوازې را روان دي ته. هغه ورته شاته آوازونه کوي موږ چا ته پرېږدي او دا وړوکي بچي چا ته پرېږدي؟ دلته خو نه اوبه شته نه خوراک شته، صرف یو مشکیزه د اوبو وړه او یو تیله کې کجورې وې، دا دوی ورته پرېښودل. ابراهیم علیه السلام را روان دی خو شاته نه ګوري، ډېر زیات خفه دی ځکه وړوکي بچی او په صحرا کې پرېږدي، یو یې مور ده بل هیڅ نشته، خو د الله حکم وته. ابراهیم علیه السلام شاته نه ګوري، اخره کې ورته بیبي وایي چې د الله د طرف نه درته امر دی؟ وی او د الله د طرف نه امر دی. نو بیا بیبي وی بس اوس به الله پاک موږ نه ضایع کوي. په الله پاک دون یقین و اعتماد د هاجرې بیبي اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي یوازې پاتې شو. چې کله هغه اوبه ختمې شوې نو دا منډې وی د صفا یوه غونډۍ وه مخکې، اوس یې هغه اثرات شته، الله دې موږ ټول بار بار بوزي. تاسو به لیدلي چې څوک تلي اکاڼي په درې واړو چتونو کې لږ لږ غریسه شته، او بیا مروه ته به یې منډې والې. نو په صفا نه چې به راکوزېده نو دا خوړګۍ وه. نو په د لوړې نه چې سړی راکوزېږي، د لوړې نه چې سړی راکوزېږي نو اکثر چې لوړې نه راکوزېږي نو ښکته دی داسې منډه شان وي، او رامنډه به دې وجې مواله چې بچي اسماعیل علیه السلام جړل. چې د بچي جړا بند شي نو مور پوه شي چې دا خو د تندې نه لاړو مړ شو. چې دا منډې والې نو دغه دوران کې د بچي اواز بند شو او مور وارخطا شو چې رامنډې کړې نو د اسماعیل علیه السلام سره وی یو د انسان شکل کې یو کس ناست و فرشته وه چې دا راورسېده غایب شو. احادیثو کې راځي چې جبریل علیه السلام راغلی و دغلته وزر والی و، او بعضې روایاتو او واقعاتو کې راځي چې اسماعیل علیه السلام دا پونده وواله، د پوندې نه اوبه جاري شوې. خو دواړه خبرې ټیک دي، اسماعیل علیه السلام پونده هم والده او جبریل علیه السلام وزر هم والده. د هغې نه الله پاک اوبه جاري کړې او بیا ورته هاجرې بیبي وی زم زم ودرېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کو دی بیبي زمزم د اوبو ته ولاړه نه وی ویلې نو دا ټوله دنیا به پې سیراب شوې وي. او اوس هم علما لیکي وی ټولې دنیا ته د اوبه رسي، پاکستان ته رسي، هندوستان ته رسي، د هر ځای خلک ځي. ځکه دا اوبه خلک ځکه وړي چې عایشه بیبي چې کله تله نو عایشې بیبي چې کله د مکې نه تله نو عایشې بیبي ځان سره اوبه وړې وې. نو دا اوبه خلک د برکت دپاره وړي. دې اوبو کې څه دی؟ شفا ده. دغه اسماعیل علیه السلام چې بیا غټ شو نو بیا الله رب العزت په دې باندې یو امتحان کو، او امتحان دا یې ورته په خوب کې وښو چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی حلالی اسماعیل علیه السلام. علما دونه پورې لیکي، تفسیر روح المعانی لیکي چې دا اسماعیل علیه السلام چې خوب کې ولیدو ابراهیم علیه السلام حلالی، دا په شکل د یو ګډ دی، دا ورته ګډ ښي، خو شکل کې د اسماعیل علیه السلام یې ښي، د هغه به شکل یې ښي.
اصل کې هغه نه حلالوي هغه ګډ حلالوي خو ده ته په شکل کې اسماعیل علیه السلام وښودو چې راپاڅېدو د پیغمبرانو خوب دا زمونږ عقیده ده دا رښتینی او دا وحی د الله د طرف نه ابراهیم علیه السلام بچی ته ووی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ما ترا بچیم ډیر زیات تابعدارو د پلار منونکی وی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ای بابا جانا تا ته چې څنګه امر شوی دی هغه وکړه پلار روان کو شیطان هم ورته وسوسې اچوي دلته ورته مور ته وسوسه اچوي چې ابراهیم علیه السلام وی چې دا ما ته الله امر کړی دی دی امر نه دی کړی هغه ورته وی چې الله ورته امر کړی دی ښې کړي هلته ابراهیم علیه السلام ته وسوسې او بیا اسماعیل علیه السلام ته دا ټول دغه کیږي خو ابراهیم علیه السلام چې دی د الله دا وحی هغه پوره کوي او امتحانو ابراهیم علیه السلام چې چاړه راکاږي نو دغه ټیم کې وی الله رب العزت د دې په منځ کې پردې حایل کړي چاړه راکاږي خو هغه کار نه کوي جبرائیل علیه السلام ګډ چې دی را روان کړی دی د جنت نه او دا آواز کوي الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام چې برو قتل چې ویلی دو نو هغه وی لا اله الا الله والله اکبر او اسماعیل علیه السلام چې پیشو چې زما په ذهن بله قربانی را نو وی الله اکبر ولله الحمد الله شکریا ادا کړه نو دغه قربانی وا چې الله رب العزت قبول کړه نو قربانی دا یو ځای سره خاص نه ده دا په ټوله دنیا کې عامه ده او چې کم کارونه حجیان کوي نو په دې امت باندې هغه هم د هغې د مشابهت د وجې بعضې لازم دي او بعضې غیر لازم دي قربانی د ابراهیم علیه السلام د دور نه واجب شوې ده قربانی آدم علیه السلام په دور کې به کېده چې کله قابیل او حابیل او قربانی یې پیش کړه قابیل چې و هغه خپل پټی پیش کو او حابیل چې و هغه ګډ پیش کو نو پخوا به د قربانۍ د قبولیت نښه دا وه چې د اسمان نه به یو اور راغی او قرباني به یې وسوځوله نو قربانی د آدم علیه السلام د دور نه شروع ده خو په موږ د امت باندې چې واجب شوې ده او رایج شوې ده دا د ابراهیم علیه السلام د دور نه ده نو اوس دا ټول امت چې دی د هغې په یاد کې دا قربانی کوي او د قربانۍ ډېر لوی فضیلت دی وایي کم بنده چې دی د خپل ځان په بدل کې څاروي حلالوي علما لیکي وایي د ده د دې بدن د جز بدله کې د څاروي جز چې دی دا قایم مقام دی او بدل دی نو وی دغه وجه ده چې کله دا 10 ورځې او شپې راشي نو وی تاسو حدیث پاک کې راځي ام سلمہ رضی الله عنه فرمایي چې کله دا 10 شپې راشي نو تاسو خپل نوکان او ویښته اضافي مه اخلئ ځکه چې څاروي به ستا د بدن مقابل کې شي ستا فدیه به شي او د څاروي ویښته به ستا د ویښتو د هغه اندامونه به ستا د ویښتو په مقابل کې دا قرباني او فدیه نو د دې په بدل کې پاتستا په ټول بدن باندې په نوکانو په ویښتو رحمتونه راوریږي نو علما لیکي وایي تاسو خپل حدیث کې راځي چې تاسو خپل بدن نه ویښته او نوکان مه اخلئ هسې نه ته یو نوک کټ کې نو دا نوک په بدل کې چې کم رحمت راتلو هغه نوک ته محرومه شو هغه د ویښتو په بدله کې چې د څاروي د ویښتو کم رحمتونه او د قربانۍ را روانو د هغه رحمتونو نه ته محرومه شو نو د دې په احکاماتو کې یو دا دي چې تاسو یا به د نهې په ورځ چې سې ورته وایې تاسو او یا د چهارشنبې په ورځ دا به
د اختر د غټ اختر میاشت شروع کیږي نو چې کم کسان قربانی کوي د هغې دپاره مستحب دا ده چې اخته او اضافي اخته او نوکان دا نه واړه کوي. اضافي چې کم اخته یې هم نالي چې غټ اختر کله مونځ وکړي او قربانی وکړي د قربانۍ نه پس د اخته م والي او نوکان دې م والي. دا هغه خلک چې هغې قربانی کوي. بله خبره دی کې چې موږ د سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ډېر اهتمام کو. او بله مسله دا ده چې دې کې راځي تکبیرات تشریق. بلې جمعې به بیا هم یاد کو د یاد په طور، خو بلې جمعه کې موږ تش مسایل بیانو د قربانۍ د څاروو په کم کیږي او په کم څاروي نه کیږي، ټول به په بلې جمعه کې بیانو، خو د وخت رالی وبیرې. نو بله مسله تکبیرات تشریق دی. په دې کې په باجوړ کې د سر څوک اهتمام نه کوي، خو دا مشران تبلیغ کې ضد یې اهتمام کوي او نور کشل کل کو د 20 کالو دی کو د 25 کالو دی کو د 13 کالو دی د سر ته خبر نه دی. موږ به د جمعتونو کې منځونه کول منځ وو شو چا به الله اکبر نه وي. دا ښکاري ته چې باجوړ کې دا باجوړ وال لپاره دا نه دی نازل شوی. تکبیرات تشریق واجب دي او تکبیرات تشریق څه ته وایي؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا یو پیرویل په نارینه زنانه بالغ باندې دا واجب دی چې دی ونه وي ګناهګار شوی. د هر فرض مونځ نه پس شروع کیږي به کله د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې په ساره. زمونږ چې کله اختري دلته نو د هغې اختر نه یو ورځ مخکې د سحر د مانځه نه پس شروع کیږي. د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګر د مونځ نه پس ختمیږي. ټوټل 30 مونځونه شو. د 3 ورځو پوره شو او د څلورمې ورځې 3 مونځونه، نو 4 5 20 او 3 23 30 مونځونه شو. د 30 مونځونو پسې څنګه چې فرض سلام وګرځي هغې پسې یو پیرویل دا واجب دی. او کو چا نه هیر شو خبرې په منځ کې وکړې یا سنتو نه پس ور شو بیا لاړه استغفار به وي. تکبیرات تشریق او دا په هر نارینه او زنانه باندې. دغه شان قربانیم په نارینه باندې واجب ده او په زنانه باندې. د نارینه ځان له نصاب دی. اکثر خلک دا تپوس کوي چې یاره زمونږه ما سره وایي 4 تولې سره دي وایي په ما کېږي که نه؟ دا خو ستا نه دي، ستا د ښځې دي، ستا د بیبي دي، دا ستا نه دي، دا خو د هغې مهر دی. نو د ښځې د وجې په تا نه لازمیږي. نصاب یې څه دی دا یاد ساتئ. ورځې ډېرې دي خو چې چاته پته ولګي چې په ما قرباني کېږي که نه. 7 تولې 7.5 تولې سونه چې چا سره وي، 19 تولې سره زر، 52 تولې چاندي چې 2.5 تولې سپین زر چې چا سره وي په هغه هم کېږي. یا دومره روپۍ ورسره وي نغدې چې دا 2.5 تولې چاندي زره دا پې کېږي. او په دې کې دا نشته چې کال یې شوي نه. کو په دغه شپه در سره راله د 3 ورځې د اختر ورځ ده او تا سره د نور پرېوتو نه مخکې مثال په طور 2.5 تولې زر چې دی هغه نن سبا په 50,000 به حساب کو. په وړوکي اختر کې 49,000 روپۍ و. اوس به زه په 50 حساب کو چې 50,000 روپۍ چا سره یي په هغه به قرباني کېږي. خو چې د ضرورت نه زیاتي ضرورت څه چې د لوږې نه مري نه روټۍ پې ځان له روړي. روټي کپڑا او مکان دا 3 سیزونه ضرورت دی. روټۍ کپڑا جامه چې یو جوړه 2 دی بس دا ضرورت کافی پوره شوی دی. او چې د یو ټیم لږ ساعت وخت درکړه روټۍ د یو څو ورځې خوراک درکړئ دا ضرورت تی پوره دی. او مکان دی ځمکه پې نالې کور پې نه جوړی. د دې نه علاوه چې تا سره روپۍ وي 50,000 روپۍ نو په تا قرباني ګورئ واجب د لازم ده. کو زنانه سره مثال 4 تولې سره زري نو
کم چې 15,000 یا 20,000 هغه بیا یو فارموله ده چې دونه روپۍ وي وسه خو زنانو سره اکثر سرې روپۍ نه وي زمونږ د کورونو کې یا ورسره 1,000 روپۍ یا 2,000 روپۍ هغه هم د ضرورت شي خپل ضرورت لیخي نو صرف سونا 19 تولې صرف چاندي 250 تولې زر سپین زر او یا نغدې 50,000 خو چې ستا د خپل کور د هغه ټیم د خرچې نه باري نو کو دا روپۍ چا سره نو قرباني به پې لازمي قربانۍ دپاره 4 څاروي دي ګډه چیلی شوه غوا میخه شوه او اوښ شو او غوا غویي شو دغه سیزان نو دغه چې کم وطني څاروي په هغې باندې قرباني کیږي د دې نه علاوه چې کم ښکاري څاروي ځنګلي ښکاري څاروي په هغې باندې قرباني نه کیږي دغه مسایلو بل یو مسله ده خلک وی اکثر وی قرض راوالي قربانۍ له نه قرض د قرض ورکول ښه دي خپل قرض خلاصول دا ښه خبره ده نو قرض مه رالی بهتره دا ده چې ته خپل قرض ختم کړي د بل چا نه قرض رالی قرباني پې کې لازم د باندې نه ده نو مې کوه بله مسله ډېره زیاته ده په ټول باجوړ کې وایي موږ 4 یا 5 یا 6 یا 7 وروڼه شریک اوسېږو او یو هم څه دی تنور دی یو خوراک دی نو په موږ کېږي که نه کېږي نو وګوره کو دا نه مال در سره وي چې د هر یو حصې ته ځان له څه دي 50,000 روپۍ رسي هر یو حصې ته څونه رسي 50,000 ځان له رسي ځکه تاسو ټول کاروبار کوئ ټول رونه شریک یې نو په هر یو واجب ده او کو دونه نه نو بیا په چا هم نه ده چې کم مال کم سړي وګټو هغه دې ځان ته وګوري چې ما سره څونه روپۍ دي که 50,000 روپۍ ورسره یو بیخي د ضرورت نه خوراک سکاک نه گزارې کیږي نو په هغه قرباني لازم ده دعا کې بلې جمعې له به د قربانۍ د څاروو ټول مسایل بیانو په څنګه څاروو کیږي په څنګه څاروو باندې نه کیږي کم معذوره کنډمې مختلف مسایل دي به بلې جمعې له بیا بیانو خو یا د نهې په ورځ یا د چهارشنبې په ورځ دا نوې میاشت شروع کیږي که څوک قرباني کوي نو هغه کسان زیاتی نکونه او احتمال دا مستحب ده مستحب بهتره ده کوی کړه ثواب دی او کوی نه کړه نو سره ګناهګاریږي نه صرف اجانو سره یو مشابهت دی ګناه پکې نشته دا خبره یادو کو د 40 ورځو نه زیات نوکان یا د اختو شوي نو په هغه واجب دی چې اخته والي د 40 ورځو نه زیات اسې نه چې یو سړی دونه بدې ښکاري او دونه دغه یو هغه وایي چې نه دا خو فرض او واجب ده فرض او واجب نه ده مستحب ده نفل دي کو ویې کړه ښه ده او کو ویې نه کړه نو ګناه پکې نشته دعا وکړئ اللهم انا نسألك وفضلا نائما واخرا ولسانا ذاكرا وصلى الله. Subscribe my channel and press the bell icon.